الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا أسيل لا تحزننا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. کال کې یو میاش د اګست راځي چې په دغه میاش کې ځای په ځای باندې زمونږ د ملک جنډا ښکاري او خلک یې لګوي، په کورونو هم لګېدلي، په دوکانونو هم لګېدلي، په گاڑو باندې هم لګېدلي، ماشومانو سره مې غټو سره مې سکولونو کې، کالجونو کې، یونیورسټو کې، غټ غټ هالونو کې، پارکونو کې خلک د ازادۍ په نوم باندې پروګرامونه کوي، تقریرونه کوي، جلسې کوي، خپل ملک سره د خپلې مینې او د جذبې اظهار کوي. او وجه د هغې دا ده چې په دې میاشت کې الله رب العزت موږ ته خپل ملک راکړی، نو چې کله دا ورځ راځي دغه نعمت د شکریا دپاره خلق د هغې اظهار کوي. ځکه چې د وطن مینه د کوم سړي په زړه کې نه نو دا سړی مستقل مزاج نه دی، دا په یو ځای کې پاتې کېدی نشي، او دا منافق حسابولی کېږي. انسان څه چې زناور هم د خپل کور او د خپل علاقې سره مینه محبت لري، او د دې زناورو په فطرت کې الله رب العزت دغه مینه او محبت اچولی. سحر مارغان د خپلو جالو نه راپاسي او ماښام واپس هغه خپلو جالو ته رواني. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی، فرمایي د بېشماره خلکو سره مې ملاقاتونه وکړل او د هغې ټولو نه ما معلومات واخیستل. د ټولو نه سخت ارمان چې د سړي په زړه هغه دا چې په پردي ملک کې رانه روح لاړ نشي، زنکدن په پردي ملک کې را باندې را نشي، په خپل ملک کې زنکدن راشي. او د ډېرو خلکو نه مې معلومات وکړل د وطن د جدایي نه سخت جدایي په انسان باندې نه راځي. او هر چاته خپل وطن خوږي. موږ د میری خلک د اوبو سهولت مونږ ته دی،
د فصل او د کروندې سهولتونه موږ ته شته دی زموږ فصلونه نهري دي په نهر باندې اوبه کېږي د خشاک او د بجلی انتظام موږ ته شته دی د هسپتال او د بازار انتظام موږ ته نږدې دی روډونه موږ ته شته دی ایرپورټونه موږ ته نږدې دي داسې علاقې شته چې هلته خلک د څښلو اوبه 560 کیلومتره لرې نه راوړي داسې علاقې شته چې هلته لا اوسه پورې بجلی رسېدلې نه ده داسې علاقې شته چې هلته مریض په کټ کې 4-5 غنټې راچولی او د غرونو نه راکوز کی پس د هغې نه هغوی سړک ته راورسي داسې علاقې شته چې هلته اوس هم تریشل د غنمو دپاره خلک په اوږو باندې خیجی او دا موبایل او دا سیمونه او دا ټاورې ماورې هلته لا رسېدلي هم نه دي لیکن د هغې باوجود که د هغې خلکو نه پوښتنه وکړو نو هغوی ته دا خپل کور کلی علاقه دا ورته جنت ښکاري او په بل کلي او په بل کور او د بل په وطن باندې نه ورکوي نو هر چاته خپل وطن کشمیر دی او هر څوک د خپل علاقې صفتونه او تعریفونه او خوبۍ بیانوي او هر یو کس د خپل کلی وطن د علاقې دپاره د قربانۍ جذبه په خپلو زړونو کې ساتي او شرعاً پکار هم دا ده چې د یو سړي د خپل وطن سره مینه په زړه کې موجوده وي ګوره قرآن او حدیث کې خو د وطن لفظ نه دی راغلی لیکن دیار ارض مخصوصه وغیره الفاظ راغلي دي او داعینا علماء کرامو د وطن مینه او محبت ثابت کړی دی او د هغې نه استدلالات کړي دي لکه مثال په طور باندې قرآن کې الله رب العزت د موسی علیه السلام قصه کوي موسی علیه السلام ته الله رب العزت حکم کو خپل قوم ته ووایه چې دوی لاړ شي او خپل وطن چې قوم عمالقه د هغوی نه اخیستی دی او دا لاړ شي هغوی سره جهاد وکړي او دا خپل وطن د هغوی نه واپس واخلي چې هغې دپاره قرآن مجید کې الفاظ د ارض مقدسه راغلی دی چې دغه پاکه ځمکه د هغوی نه واپس واخلي ابراهیم علیه السلام چې کله هجرت وکړو مکې ته راغل او په مکه کې د رهایش حکم ورته وشو چې دلته به تاسو اوسېږئ نو هلته هغوی دعا وکړه او دعا یې څه وکړه ربنا اجعل هذا بلد آمنا چې دا ښار د امن والا وګرځې او د دې اهل ته قسم قسم میوې ورکړي نو دینم علماء کرام دا استدلال کوي چې د وطن سره مینه انبیاء هم کړې ده پیغمبر علیه السلام باندې چې کله اولنۍ وحی نازله شوه نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورقه ابن نوفل لبوتو چې کوم د هغې د تره زوی و د آسماني کتابونو عالم و هغوی ته چې کوم علامات بیان کړل نو هغوی ته ویل چې ته د الله آخري نبي او بیا ورته وویل چې ستا متعلق کتابونو کې راغلي دي چې تا به د خپل علاقې نه وکاږي او ورته ویل لیتنی اکونو حیا اذ یخرجک قومک چې کاش زه په هغه وخت کې ژوندی وی چې ستا قوم به تا د خپل کلي او د علاقې نه وکاږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر په تعجب سره خبره وکړه او هغوی ته وایي او مخرجیه هغوی به ما وکاږي نو پیغمبر علیه السلام دلته دا تپوس په استفهام انکاری سره کړی وی استفهام انکاری د عربو اصطلاح ده چې دا د تعجب دپاره راځي یعنی پیغمبر علیه السلام ته دا ډیره عجیبه ښکاري ده چې زما دا قوم چې دا ما سره مینه لري او زما د دې وطن سره مینه ده دا به ما نه پاتې کېږي او بیا رالم هغه موقع
چې د مکی مشرکانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هجرت باندې مجبور کو. نو امام سهیلی رحمت الله علیه فرمای ففي هذا دلیل علی حب الوطن وشدة مفارقته علی النفس، چې په دې کې دلیل پروت دی د وطن سره د مینې او د وطن د جدای په وخت کې په نفس چې کوم درنواله راځي هغه هغې نه ثابتېږي. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې منورې ته په هجرت باندې روان شو، د مکې مشرکانو په هجرت باندې مجبور کو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وته نو په هغه وخت کې مکې ته خطاب وکړو او مکې ته ویل چې ما اطيبک من بلد واحبک الی، چې ستانه پاک او خار هغه بل نشته دی او ستانه خوخ خارم زما د پاره بل نشته دی. ولولا ان قوم اخرجوني منك ما سكنت غيرك، که چرته زما قوم زه د دې علاقې نه پوکاګلو مجبوره کړی نه وی نو ما به د علاقه پرېښې نه وي. پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته خطاب کوي چې ستانه پاک او ستانه خوښ خار ما ته بل نشته دی، او که چرته دی خلکو زه د دې ځای نه وکاږلی نه وی نو زه به هېڅ کله د دې نه وتی نه وی. نو محدثین فرمایي چې دې کې د پیغمبر علیه السلام د خپل وطن سره مینه ثابتېږي. او کله به چې بیا پیغمبر علیه السلام د مدینې منورې نه بار ته لاړې، عمرې له به رالی، حج له به رالی، یا چېرته غزوې له به لاړې، په سفر باندې به لاړې او واپس به بیا مدینې منورې ته راتو. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله به پیغمبر علیه السلام د مدینې آبادي نږدې شوه نو هلته الفاظ راځي اوزع راحلته، چې خپله اسپه به یې اوښه به یې تیزه کړه، سورلي به یې خپله تیزه کړه. او ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي ای حرکها، چې هغې له به نورم حرکت ورکو، یعنی چې کله به آبادي را نږدې شوه او پیغمبر علیه السلام ته به د مدینې منورې دیوالونه ښکاره شو، پیغمبر علیه السلام به نورم هغه خپله سورلي تیزه کړه. نو دا هم د خپل کلي علاقې او د خپل وطن په مینه او محبت باندې دلالت کوي. ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي وفي الحديث دلالة على فضل المدینة وعلى مشروعیة حب الوطن والحنین الیه، چې دا خو یو د مدینې په فضیلت باندې دلالت کوي، او دویم نمبر دا چې دا دلالت کوي وطن سره د خپلې مینې، چې پیغمبر علیه السلام ته خپل وطن دومره خوږو چې د هغې دیوالونه به راښکاره شو. نو پیغمبر علیه السلام به خپله سورلۍ تیزه کړه او کوشش به یې چې زر تر زره د خپل کور او خپل علاقې ته ورننوځم. ځکه خو پیغمبر علیه السلام د احد متعلق فرمایي هذا جبل یحبنا ونحبه، چې دا یو غر دی او دا غر منګ سره مینه ساتي او منګ د دې غر سره مینه ساتي. نو پیغمبر علیه السلام د خپل ملک د هر یو سیز سره مینه او محبت هغه به ساتو. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها متعلق یو دعا نقل کړی شوې ده چې هغوی به یو دعا کول اللهم حبب الینا المدینة کحبنا مکة وشد، چې الله مدینه منګ ته داسې سیوا کې او خوښه کې چې لکه څنګه مکه منګ ته خوښه، بلکې د مکې نه زیاته منګ ته خوښه کې. د خپل کلي او د وطن دپاره دعاګانې هغه ثابت دي چې سړی دا دعا کوي یا الله د وطن مینه زما په زړه کې واچې، یا الله د وطن محبت زما په زړه کې واچې، یا الله د وطن د قربانېدو جذبه زما په زړه کې واچې. دا هم ثابت ده. یو سړی د مکې مکرمې نه رالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بدو چې کله به څوک د مکې نه راله د هغوی نه به یې پوښتنه کوله
مکه څنګه وه، د هغې خلک څنګه و، باران شوي و که نه و شوی. نو یو ورځ یو صحابي رالی، اسیل د هغه نوم نو هغه د مکې صفتونه شروع کړل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي حسبک یا اسیل لا تحزننا، بس نورې خبرې مه کوه، من خفه کېږو، غم زموږ مه سیوا کوه. نو پیغمبر علیه السلام د خپل زوړ وطن تذکره چې اورېده نو دومره پیغمبر علیه السلام غمګین کېده چې هغه صحابي ته وایي بس دا خبرې نورې مه کوه. لکه هغه پښتو کې سړی وایي بس نور څه مه وایه، په زخمونو مالګې مه دوړوه. شوق هم نور بل ځای کې الفاظ راځي چې لا تشوقنا یا فلان، چې شوق زموږ مه سیوا کوه. او بعضو روایتو کې راځي داعی القلوب نقر، چې بس زړونه پرېږده چې دلته اوس ولګي، د هغه ځای تذکرې هغه راته اوس مه کوئ. دا ټول روایات په دې باندې دلالت کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن سره څومره مینه وه. او بیا عام طور باندې بعض احادیث داسې چې هغه د چا مقولۍ لیکن خلکو هغې له د حدیث نوم ورکړي او هغه حقیقت کې حدیث نه، نو ائمه محدثین په هغې باندې د موضوع حکم لګوي. لکه مثال په طور باندې یو دی چې حب الوطن من الایمان، نو دا حدیث نه دی، دا چا مقوله ده چې د وطن مینه دا د ایمان نه دی، نو دا حدیث نه دی، حدیث الفاظ دا نه دي. البته د چا مقوله هغه راغلی ده او مضمون چې کوم دی هغه ثابت دی. لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې لولا حب الوطن لخرب البلد، چې که چرته د وطن مینه نه وي نو دا ښارونه به تباه شوي او برباد شوي وي. ځکه هو زموږ مینه ده نو ځکه یې آباد ساتو. لکه تاسو به لیدلي چې د سړي خپل کوري نو څه وایي خپل کور دی زه ټکه پکه پکې کې په خپل ځای لګي، او پردی کور چې نو په هغې کې سړی کار نه کوي، بس پردی کور دی بله ورځ لتې ځمه. نو که چېرته دا مینه د سړي د خپل وطن سره نه وي نو دا به خلکو څه کولی، پردی وطن دی بس ته پکې څه کوې بله ورځ لتې ځې او په تندر یوله. نو بیا خلک د هغې نه د سړک خیال ساتي او نه د اوبو خیال ساتي او نه د بجلۍ خیال ساتي، نه د ټریفک د قوانینو خیال ساتي، نه د هغې د خرچې، بس څه چې زړه غواړي هغه کوي. لیکن چونکې زموږ د خپل وطن سره مینه ده او د هغې د وجې نه موږ ته د خپل وطن هر یو څیز په موږ باندې ګران دی. او دا وطن داسې نه دی دا به زموږ اولاد ته منتقل کېږي، د هغې نه پس د هغوی اولاد ته به منتقل کېږي. د دې وجې نه د دې د خرابۍ، د دې د بربادۍ، د دې د تباهۍ سوچ فکر خو د سره کول نه دی پکار، چې څوک یې کوي نو د هغوی نه خپل ځان جدا کول پکار دی. او بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې کله د کال لومړۍ میوه تیاره شوه نو خلکو به اول پیغمبر علیه السلام له راوړه. مثال په طور باندې لکه د امونو سیزن کې چې به کله د چا د باغ ام تیار شو به پیغمبر علیه السلام نه کجوري به د چا مخکې راغلي ابتدا به د هغې د پیغمبر علیه السلام نه کوله. پیغمبر علیه السلام ورته دعا کړه اللهم بارک لنا فی ثمره وبارک لنا فی مدینتنا، یا الله په دې میوو کې موږ له برکت واچې، یا الله زموږ په دې وطن کې زموږ دپاره برکت واچې. او بیا به دعا کوله وانه دعا لمکه، چې ابراهیم علیه السلام ستا دوستو، ستا بندو، ستا نبیو، او هغوی د مکې دپاره دعا غوښتلې وه. کله چې خپل اهل و عیال راوستل او په مکه کې دېره کړل، او بیا فرمای ادعوک للمدینة مثل ما دعاک به لمکة ومثله معه، چې زم ستا بنده ما، ستا رسول ما، ستا دوست ما، او زم هغه شانتې دعا غواړم چې څنګه دعا ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره غوښتې وه، زه یې د مدینې دپاره غواړم، بلکې د هغې نه سیوا د مدینې دپاره موږ له راکړي. نو دا ملک دا موږ ته ډېر په سختو باندې حاصل شوی، دې دپاره موږ ډېره قرباني ورکړې ده، او د ډېرو قربانو نه پس دا عمل موږ ته په وجود کې راغلی دی چې دا موږ
نن په کلاو زړه په دې کې بانګونه کوو، په دې کې دا منځونه کوو او په دې کې د خپل عبادات ادا کوو. که چېرته موږ په دارالحرب کې وې نو هلته بیا داسې کلم کله په منځونو په اودسونو په دې بانګونو باندې او په دې قربانو باندې سړي ته اجازت نه حاصلېږي. کور په کلي باندې په هره محله کې جومات شته، مدرسه شته، اسلامي طور طریقه شته دی، اسلامي تهذیب او تمدن شته دی، اسلامي ثقافت شته دی، د دین نوم په دې کې ژوندی دی. نو په دې باندې شکر ادا کول پکار دی. د دې لپاره چې کومې قربانۍ زمونږ اکابرینو ورکړي دي هغه هم یاد ساتل پکار دي. ګوره دوه شیزونه دي، یو موږ ازادي حاصله کړې د انګریز نه وه او یو موږ ازادي حاصله کړې د سیکانو د هندوانو نه وه. نو زمونږ د سکول نظام هغه دا دی چې د سیک او د هندو د ازادۍ درس خو موږ له راکوي چې د هندو نه او د سیک نه موږ په 1947 کې پاکستان جدا کو. قائد محمد اعظم علي جناح ډېرې منډې تړلې زموږ د ملک دپاره والي دي او حقیقت هم دا دی چې زموږ دا ملک د هغوی په دې جدوجہد باندې راجدا شوی هم دی او بل طرف ته لال نهرو پلان کې و. لیکن د دې نه مخکې یو بل هم دی، هغه څه دی؟ هغه د انګریز نه ازادي ده چې د انګریز نه موږ ازادي حاصله کړې ده. نو د هغې نه پس د سیک او د هندو نه موږ ته ازادي میلاو شي. او د دې دپاره نن سبا خو خلک اړو دا ګڼي نه چې د دې دپاره مذهبي طبقې هم منډه تړله والې ده، بلکې بنیاد د هغې د ټول نه مخکې مذهبي طبقې ایښی دی. اوس هم که تاسو زه ته تاریخ راوالئ نو د ټولو نه اول مصلح جنګ چې په هغې کې اسلحه چلېدلې وه د انګریز سره په 1857 کې د شاملي په میدان کې شوی دی چې په هغې کې امداد الله مهاجر مکی د هغوی مشر او حافظ زامن په هغې کې شهید شوی او رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه بذات خود په هغې کې شرکت کړی. بلکې تاریخ چې تاسو کله وګورئ نو کوم پلټون چې د انګریز د دوی په مقابله کې راروان نو دوی سره د هغې زماني زړه اسلحه وه او خبره مشهوره شوه ویل هغوی سره توپخانه ده انګریز سره. نو په خلکو کې تشویش راغلی چې د توپخانې مقابله به څنګه کېږي. 30-40 کسان هغې رشید احمد گنگوهي صاحب له ورکړل او هغوی لاړه په یو باغ کې ورته کېناستل چې کله د انګریز راتله یو دمې په هغې باندې ډزې شروع کړې. هغوی دومره ویرل چې هغه توپخانه یې پرېښوده او هغه توپخانه دوی راوسته او بیا په خپلو مورچو کې ځان سره کېښود او په هغې باندې اولنی ډز وکړو او اولنی ډز هم د الله قدرت ته ګوره چې د هغوی په اصلحانه ډیپو باندې ورله چې په هغې باندې د هغوی اصلحې هغه ډیپو والوتو. لیکن چونکې هغوی سره څه یو توپ خو نه وه چې هغه په هغې باندې د هغوی هغه هر څه کمېدل، نورې راوستې. نو اولنی جنگ د دوی سره مصلح جنگ چې کوم دی هغه خپله نن د هندوانو چې کوم لوک سبا او یا کوم د هغوی د اسمبلۍ قومي ممبران دی هغې خپل هم د دې خبرې تایید کوي چې اولنی مصلح جنگ چې کوم دی هغه د مسلمان د انګریز سره شوی دی چې د شاملي په میدان کې په 1857 کې. البته غیر مصلح جنگ چې کوم دی هغه د 1731 نه شروع شو. شاه ولی الله محدث دهلوي نوم که چېرته تاسو اورېدلی نو هغوی به خپل درس کې په خپله مدرسه کې خپل طلباو ته د انګریز نه د غلامۍ د هغه د غلامۍ نه د نجات تدریس ورکو، د خلکو ذهن سازي به یې کوله او د هغه شاګردان د دې بر صغیر پاکو هند نه واخله تر د افریقا او د برما پورې خوارو او هغوی په هغه زمانه کې احمد شاه ابدالي هغوی ته یو خط لیکلی و د انګریز نه د ازادۍ باره کې. هغه خط اوس هم د تاریخ په کتابونو کې محفوظ پروت دی. او بیا وروسته شاه عبدالعزیز چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی هغوی رالل نو هغوی د انګریز خلاف فتوا ورکړې وه چې هغه فتوا د هغوی اوسه پورې د تاریخ په کتابونو کې موجود پرته ده. او د هغې نه پس بیا ملکه وکټوریا چې د شاملي میدان دا جنگ کله ناکامیابه شو نو په هغې کې ډېر خلک چې کوم دی هغه جزیره انډمان کالاپانې چې ورته ویلی کېږي په هغې کې واچولی شو. او امداد الله مهاجر مکي صاحب هغه مدینې منورې ته په هجرت باندې لاړو. دا داسې نه وه چې بس
علامه اقبال خوب ولید او قائد اعظم سبا چې جوړ پاسېده پاکستان تیار شو د لپاره که تاسو وګورئ نو دا کم خلک چې د هندوستان نه پاکستان ته په هجرت باندې راتلل نو پای باندې سکانو هندوانو به حمله کولې او پای کې ډک ډک ټرینونه د خلکو مونږ ته دا وی صرف لاشونه راغلي دي د هغه دهلی د چپ نواله د بادشاہي مسجد لاهور پورې چې څومره مغټي د پیپل ونی وي پای کې د علماء لاشونه ځوړند کړی شو توپخانو ته تړلې شو په هغه باندې الوتلې کړی شو نو د دې لپاره دا جذبي ورکړې شوې دي دا سخت خلکو تیاری کړو دا غنه پس دا په وجود کې راغلی او رستم بیا دو بیري زمونږ دغه تربور ملک زمونږ دورانولو کوشش کړی دی دو پیری په مونږ کې په مونږ باندې اٹیک کړی په 71 کې په 65 کې لیکن د کلمې فوج چې کوم دی هغه له شکست ورکړی دی او صرف شکست نه بلکې دومره پکې ننوتی دي چې داغه اندازه نشته او داغه غټینکونه او فوجونه هغه اوس هم داغه غوردیان موږ سره پرتی دي او موږ صرف دفاع کړی اقدام موږ نه دی کړی یو دفاعي جنگ یو اقدامي جنگي دو پیری په موږ راغلي موږ خپل دفاع کړی موږ لا اقدام کړی نه دی کوم چرته اقدام وکړو نو دا غنه پس به دې بیا سټونه ماتي بیا به دوی ټول عمر موږ سره ډاګره نشيواله نو دا ملک موږ د کلمې په نوم ساز کړی دی د کلمې په بنیاد باندې دا ملک ساز شوی دی او هغه وخت کې به کوم نارم لګی دا نو دا غي ناري आवाज دا چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله اوس چې په دې سملې کې دا کم دبو مبو ولار دی او دوی دا چغه و چې دا لیبرالیزم او دا پلان کې دی او دا ډنګری دی په دې کې اسلامي اقتدار محفوظ او نه پری دیو چې سوري داغه د پاره وای نه په ګیره باندې پابندي او په مدرسه پابندي او په جماعت پابندي او شراب مکمل کله ازادي او اوس لا دا کوشش هم کوي چې علامه اقبال هم دام هو لیبرل والو قائد اعظم هم د لیبرل وو دا ټول بکواسات دي حقیقت دا چې زمنګ د عمل دا ساشوي د اسلام په بنیاد باندې دي دا ساشوي د کلمې په بنیاد باندې دي او زکه هو چې کله د دې لپاره د دستور ضرورت را لنو قائد اعظم په هغه وخت دا خبره کړې و چې د دستور ته ضرورت د سره شته نو قران د دې دستور د خبره ختمه او تاسو ګورئ هغه چې کم تقریر کړو پای کې ویل چې کرپشن او سود او حرامخوري او خیانت او ظلم او ستم او دروغ او دوکه او د مکر او فریب او د بهای او د تعصب نه بد عمل پاکي لیکن نن چوغره دا ټول ارس بده کې شته سود پدې کې شته بهای پدې کې شته مکر او فریب پدې کې شته دي دوکه پدې کې شته ملاوت پدې کې شته رشوت پدې کې شته دي دو نمبر سازي پدې کې شته دي بلکې نن سبا خو د اسلام په نوم باندې په جماعت مدرسه باندې په ګری پټکی باندې څومره بے عزتی کیږي هغه هیڅ یو ځای کې نه کیږي باوجود د دې چې ساشه په سبا باندې ده د اسلام په نوم باندې ده او نومم د دې اسلامي ریاست ته اوسم چې په بار ملکونو کې بچا باندې سخت راشي نو سترګې زمنګ ملک ته چې دا اټمی ملک دی او دا د پاکستان د اسلام په نوم ساز شوی دی او د دې ملک په وجه باندې به اسلام په د ایشیا کې محفوظي لیکن زمنګ حکمرانان هغه خپل د یو بل غریوانونو کې نختی دي او د یو بل تڼو ته لاسونه ورچولي دي او په دې کې دي بس چې ته کوشو زکینه مو زب کوشم تکینه نو ملک داغه طرف ته داوی خیال هغه نشته دي او حقیقت دا چې تاسو کله وګرځئ په ټوله دنیا کې چې څومره ملکونه دي حتی حرمین شریفین مسجد اقصا چې دا زمون قبلی دي که په سعودي کې دا حرمین نه وي نو هیڅوک داګه د پاره نه تلل لیکن کم معدنیات کم نهرونه کم سندونه کم زنګلونه کم موسمونه کم فصلونه چې په دې ملک دي دا په هیڅ یو ملک نشته دي الله رب العزت موږ له داسې ملک را کړی دی چې په دې ایشیا کې د دې په شان بهترین ملک هغه بل نشته نو په کار دار چې موږ د دې قدر وکړو او دا غي قدر سره دی، دا غي قدر دا دی چې انسان د خپل د یو بل غریوانونو کې نختی دي او په دې کې دي بس چې ته کوشو زکینه مو زب کوشم تکینه نو ملک دا غي طرف ته داوی خیال هغه نشته دي حتی حرمین شریفین مسجد اقصا چې دا زمون قبلی دي حتی حرمین شریفین مسجد اقصا چې دا زمون قبلی دي او دا غي قدر دا دی چې انسان
په دغه ورځ باندې 2 رکعاته نفل وکړي یا الله شکریا ته موږ له داسې ښه ملک راکړه چې په هغې کې په مذهب باندې پابندي نشته دی په عبادت باندې پابندي نشته دی په دین باندې پابندي نشته دی او د دین علاوه څوک چې د دې ملک د ازادۍ دپاره شهیدان شوي د هغوی دپاره سړی ایصال ثواب وکړي انفرادي او اجتماعي ژوند په هغې کې په اسلامي تعلیماتو باندې سړی عمل وکړي د اسلامي قوانینو د لاګو کولو سوچ او فکر وکړي او جغرافي حدود سره سره نظریاتي حدودو هم انسان د ملک د حفاظت سوچ کوي د سود او د کرپشن نه او د حرام خورۍ نه د چغلۍ نه د دوکې نه د ملاوټ نه د رشوت نه 2 نمبرې نه د خپل ملک سړی پاک کړي او د دې دپاره منډه تړله وي معاملات تجارات اخلاقیات معاشرات جرګه غم خوشحالي په دې کې د خپل وطن تذکره کوي په خلکو کې د خپل وطن مینه راوچته کوي وګرنه داسې خلک را پیدا شوي دي چې تا به د خپل ملک خلاف استعمالی د قوم په نوم باندې د قبیلې په نوم باندې په جامه باندې په پیزار باندې په بل سیس باندې په تهذیب او ثقافت باندې را پاسي او د خپل ملک او د خپل فوج خلاف انسان استعمالی نو پام کوي چې دا خلکو سره ملګرتیا هغه ونه کوي او ازادي هغه صرف دا نه ده بس چې ته بچولن مسول یو غټه باجوالي او بیا د ټول کلی په کوڅو کې تاویږي او د خلکو په غوږونو کې دغه باجه کوي او دا باجی د ازادۍ سره څه مناسبت دی پته نشته چې نه دی الله رب العزت تباہ او برباد کی چې بس دغه شیزې ساس کړی دی او په هغې باندې لګیا دی دا باجې خلک وخي نو د باجې پام کوئ چې خپل بچو د لمسو تربیت وکړي چې دغه باجه دا درنه کور ته رانه وړي او د دې خبرې خاص خیال ساتئ چې د ملک مینه محبت هغه د خپلو بچو په زړونو کې واچوئ او د هغوی تربیت په دې طریقه باندې وکړئ چې د دې دپاره لویه قرباني شوې ده او دا د اسلام او د کلمې په نوم باندې ساز شوې دعا وکړئ څومره الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زموږ ژوند کې راولي اخلاص تقوا لله ته نصیب کړي بیمارانو له شفا کامله عاجله ورکړي مردگان اسلام مغفرت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و